بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الطریقة العصریه اولی حصے الدرس الثامن د اتم درس سبق نمبر 38 ته او دویم درس پر اتم درس کې زمونږ نن دریم سبق ته. اول سبق کې مونږ د الفاظ معنی وی چې کوم د دې سبق په اخره کې دی هغه مونږ اول درس کړو په دې درس الثامن کې، او دویم کې بیا مونږ د استاد او د شاګرد یعنی د مذکر استاد او د مذکر شاګرد یعنی د استاد او د الک د استاد او د الک خپلو کې مکالمه وه، یو بل سره خبرې اترې وي. اوس د استازي او د جینۍ یو بل سره خبرې اترې دي. استازه معلمه ده، معلمه ټیک شو جی، ښځه استازه ده او د ښځې جینۍ نه یعنی د جینۍ نه تپوسونه کوي جی. نو اوس الدرس الثامن المکالمه، مکالمه خبرو اترو ته وایي، بات چیت گفتگو. نو یو کس تپوس کوي بل کس جواب ورکوي، دې ته مکالمه وایي. استاذتن، استاذتن دی. نو ګورئ ګول تا چې کلم د یو اسم په اخره کې وي که نه، او دا ګول تا همیشه په اخره کې راځي، نو هغه به ها ساکنه ویلی کېږي چې وقف پکې. نو دا استاذتن دی، نو په دې به وقف وکړي، دا به وایي استاذه 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 چې ده. نو د دې استازي او د دې شاګرد په خپلو کې یو اوس خبرې. یا بنتو، دا استازه دې جینۍ ته وایي یا بنتو، یا معنا ده ای او بنتو معنا ده جینۍ. ای جینۍ، یا بنتو ای جینۍ، یا بنتو ای جینۍ. جینۍ جواب ورکوي نعم نعم، نعم معنا ده جی جی. یا معنا ده ای. سیده، سید معنا ده سردار، او سیدتی سیده. ګوره یو سید دی، سید معنا ده سردار، او سیدتون معنا ده سرداره محترمه مشره. نو دا سیدتی سیدتون دی، نو دې سره به یا متکلم والا ولګوي چې زما مشرې زما سرداري. نو سیدتی زما سرداري، نعم یا سیدتی جی زما سرداري، جی زما محترمي. ټیک شو جی. نو اوس ته دا استاذه تپوس کوي، وایي مسمو کې مسمو کې. سړی چې د الک نه تپوس کوي، سړی چې د یو بل سړي نه تپوس کوي، نو هغه به وایي مسموکه، په دې کاف باندې به زبر وایي. او چې کله د ښځې نه تپوس کوي هغې نه به وایي مسموکې. دا اصل کې دی ما اسموکې دی، ما اسموکې دی. نو د دې اسم دا حمزة الوصل دی، دا بیا دنه مخکې که زبر والا حرف راشي دا حمزه نه ویلی کېږي، ویلی کېږي نه خو لیکلی کېږي. لیکلی ګوره شکل یې پاتې دی، حرکت یې ختم شوی دی. نو دا میم مونږ ډایرکټ د سین سره ولګو، مسموکې مسموکی مسموکی. نو عرب پی وقفو کی پا آخری حرف، نو هغه مسموک مسموک ستاسو نوم دی، مسموک ستاسو نوم دی. نو جینۍ ورته وایي اسمی، اسم معنا ده نوم، او اسمی زما نوم. قلم معنا ده قلم، او قلمی زما قلم. کتاب معنا ده کتاب، او کتابی زما کتاب. دا یا چې ورسره ولګي د دې معنا ده زما. اسمی زما نوم فاطمتو، فاطمه ده. اسمی فاطمتو زما نوم فاطمه دی، اسمی فاطمتو زما نوم فاطمه دی. اوس ته استاذه بیا تپوس کوي کیف حالکی، کیف حالکی. د سړي نه چې تپوس کوي نو حالکه به وي، او د ښځې نه چې تپوس کوي نو هغې ته به وي حالکی. کیف حالک وقف به پې وکړي، کاف باندې به زیر ولیکي، خو بیا به پې وقف کوي چې له ښځې نه تپوس کوي کیف حالک، ته څنګه یې، یعنی ستا څه حال دی، یا ته څنګه یې، ستا څه حال دی. لفظي معنی یې ده ستا څه حال دی. ټیک شو. کیف معنا ده څه یا څنګه څنګه. حالو کې ستا حال، ستا حال. نو مونږ دا مختصر الفاظو کې وایو ته څنګه یې، ته څنګه یې. مونږ چاته داسې خو نه وایو ستا څه حال دی، داسې نه وایو که نه. مونږ چې چا نه تپوس کوو چې ته څنګه یې، نو مونږ ورته وایو ته څنګه یې، داسې ورته وایو. کیف حالک ته څنګه یې، کیف حالک ته څنګه یې. نو هغه وایي طیبه، چې سړی وي هغه به وایي طیب، طیبون طیبون. هغه دا ګول تا ورسره نه وایي، صرف د با پورې به وایي طیبون. او چې ښځه وي هغه به وایي طیبتون طیبتون. نو عرب وقف کوي نو هغه به بیا به دا ګول تا ها ساکنه وي طیبه طیبه. ښه حال دی، والحمدلله د الله شکر دی. نو یا او ته د دې کیف حالک په جواب کې دام ویلی شي انا بخیر والحمدلله، انا بخیر والحمدلله. کیف حالک انا بخیر والحمدلله. کیف حالک ته څنګه یې، انا بخیر والحمدلله، انا بخیر والحمدلله. زه ښه یم الحمدلله، د الله شکر دی. ټول تعریفونه د الله دي. ټیک شوه. نو اوس ته استاذ تپوس کوي من ربکی. دا استاذه چې ده که نه دا د دې جینۍ نه تپوس کوي من ربکی،
چې د سړي نه تپوس کوې نو من ربک به وې او چې د ښځې نه تپوس کوې نو من ربکي به وې. من ربکي دا استاده د خپلې شاګردې جینۍ نه تپوس کوي وایي من ربکي ستا رب څوک دی؟ من ربکي ستا رب څوک دی؟ نو جینۍ ورله جواب ورکوي الله ربي الله جل جلاله ربي زما رب دی. رب معنا د رب او یا چې ورسره ولګې نو زما ربي زما رب دی. الله ربي ته داسې جواب هم ورکولی شي. او د دې نه مخکې درس کې چې د استاد او د شاګرد د الک شاګرد د خپلو کې مکالمه وه نو هغې کې وایي ربي الله دا ربي هم ترې مخکې کړی او الله پاک هم رسو کړی. اوس هم الله جل جلاله مخکې کو او ربي هم رسو کو، دواړه یو شانتې ویلی شي. الله ربي الله جل جلاله زما رب دی، الله جل جلاله ربي زما رب دی، ربي زما رب دی. اوس تیرا استاذ تپوس کوي من نبیوکی سړی نه چې تپوس کوي من نبیوکه به وې کب باندې به زبر وې. ښځې نه چې تپوس کوي من نبیوکی ستا نبي څوک دی؟ من نبیوکی ستا نبي څوک دی؟ نو جینۍ جواب ورکوي محمد صلی الله علیه وسلم نبی معنا نبی او نبی معنا زما نبی. محمد صلی الله علیه وسلم نبی محمد صلی الله علیه وسلم زما نبی دی. محمد صلی الله علیه وسلم زما نبی دی. اوس تیرا استاد تپوس کوي ما کتابکی ما معنا ده څه او من معنا ده څوک او ما معنا ده څه. ٹھیک شو؟ ما کتابکی دا او چې د جینۍ نه تپوس کوي نو کتابو کی به وې، چې د هلک نه تپوس کوي نو کتابو که به وې. نو اوس ته استاذه د خپلې شاګردې جینۍ نه تپوس کوي وایي ما کتابو کی معنا ده ستا کتاب او ما معنا ده څه دی؟ ما کتابو کی ستا کتاب څه دی؟ ما کتابو کی ستا کتاب څه دی؟ جینۍ جواب ورکوي القرآن کتابی زما کتاب. القرآن کتابی قرآن کریم زما کتاب دی. القرآن کتابی قرآن کریم زما کتاب دی. القرآن کتابی قرآن کریم زما کتاب دی. اوس ته استاذه تپوس کوي وایي ما قبلتکی ستا قبله څه ده؟ ستا قبله کومه یوه ده؟ ستا قبله څه ده؟ نو جینۍ جواب ورکوي کعبه معظمه قبلتی زما قبله ده. قبلتون ده او یا ورسره ولګه نو قبلتی زما قبله ده. کعبه معظمه زما قبله ده. الکعبه قبلتی کعبه معظمه قبلتی زما قبله ده. اوس دا استاذه چې دا د دې شاګرد جینۍ نه تپوس کوي وایي ما بلدوکي ستا ښار کم یو دی یا ته د کم ښارې نو ما بلدوکي ته د کم ښارې یا ستا ښار کم یو دی، ته کومه ښاریه کې اوسېږې؟ نو جینۍ ورله جواب ورکوي جارسدتو چارسده بلدی زما ښار دی. بلد ته وایي ښار ته وایي او یا چې ورسره ولګې نو زما ښار نو جارسدتو بلدی. ٹھیک شو؟ که دا جینۍ په چارسده کې اوسېږي نو هغه به ورته وي چې چارسده زما ښار دی. خو یو خبره یاد وساتئ دلته ما جارسدتو لیکلی دی نو دا چې ده که نه چې په اردو کې چې کومه چې ده نو دا په عربۍ کې جیم لیکلی کېږي. نو چارسده چې ده که نه نو هغه به مونږ لیکو جارسده. ٹھیک شو؟ او بلد یو ما تاسو ته لیکلي په مخکې سبق کې بلدون چې دا ښار ته وایي، ښاریې ته وایي. لکه اوس چارسده یو ښار دی، پېښور یو ښار دی، نوښار یو ښار دی. او دولت چې دی که نه دولتون دا ملک ته وایي. ملک لکه مثلا پاکستان، ٹھیک شو، بنگلادیش، هندوستان، افغانستان، دا ملکونو ته دولتون وای او بلد دا ښار ته وای. ټیک شو جی؟ نو دا په نن درس کې زمونږ دا سبق زمونږ ختم شو. انشاءالله دې نه پس په د الدرس الثامن تمرین به مونږ حل کوو. نو په دې سبق کې استاذه د خپل شاګرد نه تپوسونه کوي. د دې نه مخکې سبق کې استاذ د خپل شاګرد هلک نه استاذ هغه د خپل شاګرد هلک نه تپوسونه کول نو هغې درس شوی و. نن درس کې زمونږ دا استاذه چې دا ښځه استاذه هغه خپل جینۍ شاګردې نه تپوسونه کوي او هغه جینۍ شاګرده والله جوابونه ورکوي. نو د جینۍ شاګردې او د استاذې
د معلمې د دې خپلو کې مکالمه ده. مکالمه معنا گفتگو ده، خبرې اترې کوي. یوه ته تپوس استاد ته تپوس کوي، شاګرد جوابونه ورکوي، نو دې ته مکالمه وایي. چې یو کس تپوس کوي بل جواب ورکوي، نو دې ته مکالمه وایي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.